وعلیکم السلام. آیت نمبر 190 نه واخلئ چې مضمون یو دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. الحج اشہر معلومات آیت نمبر 190. الحج اشہر معلومات حج د دې د پاره میاشت دی معلومه نو دا درې میاشت دي. یو شوال د واړه اختر میاشت، یو ذوالقعده دا کومه چې اوس روانه ده، او درېمه ذوالحجه د لوی اختر میاشت. نو حج خو کېږي لوی اختر کې، کله په لوی اختر کې. خدا درې میاشتې په کومه حواله باندې د حج میاشتې ورته الله تعالی وایي؟ نو که یو سړی په میقات باندې تیریږي په دې میاشت کې چېرته په میقات او احرام او نیت د حج وکړو نو د حج جایز دی. احرام او نیت د حج وکړو نو د حج جایز دی. خو دی به په دغه احرام کې وي د حج د کمپلیشن پورې، د حج د مکملولو پورې به په دغه احرام کې وي. دلته کومه جدول نه کوي نو دا یو خو د قران نه کوي او د عمرې دغه نه کوي. دا د قران او د افراد خبره کوي. او کله دینه مخکې څو په میقات تیریږي لکه د رمضان میاشت کې او د حج اراده وکړه نو د درې امامانو په نسبت باندې دغه حج جایز کیږي نه په دغه احرام باندې. دغه حج جایز کیږي نه په دغه احرام باندې. اپنیز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ امام هغه وی حج په دغه احرام جایز ده خو مکروه دی. حج په دغه احرام جایز ده خو مکروه دی. فمن فرض فیهن الحج پس آسو چې لازم کزان باندې پدې میاشتو کې حج نو یو فرض کول دی یو لازمول دی. فرض کوي الله تعالی لازمي سړی په ځان پخپله نو لازمی کی دا احرام پر سره چې کله د احرام وتړ او نیت دی وکړه د میقات نه یا د هر ځای نه چې وي صحیح خود حج اراده دی وکړه نو دا تا ځان باندې لازم کو. ناو یو هاو ټو کمپلیټ اٹ اوس به مکمله. فمن فرض فیهن الحج سوچ لازم کزان باندې پدې میاشتو کې حج فلا رفث نو دې ځان د دریو شیونو نه بچ کړي. فلا رفثا دې ګنده خبرې نه کوي ناشولت دې نه وي. ولا فسوقا د بغاوت خبرې دې نه کوي کنځلې دې نه کوي. ولا جدال آرګومنټس دې نه کوي او بل سره په حج په حج کې نو چې احرام دې وکړ نو هیڅ چا سره آرګومنټس مکوا ځکه د آرګومنټس مخ کې نتیجه وی جګړه کوي چې یو بل تلاش وانه چوي هغه جرم عظیم دې په حالت د احرام کې. وما تفعلوا من خیرنا چې تاسو کوي د خیرنا یعلم الله تعالی پوهیږي هغه باندې. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى آیت کو معنی دی. وتزودوا اتو شواق لیزان سرا فإن خیر الزاد تاکیق سرا بہتر توشا التقوى تقوى دا. نو د یمن څخه خلک براتل د حج په اراده باندې خو ځان سره به د ضرورت سامان یا پیسې روپۍ نه راوړي نو چې کله به حج ته راغی به خلکو نه سوالونه کول، خلکو نه به بیګینګ به کو. نو الله تعالی وی داسې مه راځئ حج ته، راځئ د الله کور ته، لاس نیسئ انسان ته. ته چې راځئ نو کم از کم ځان سره دومره پیسې راوړه چې چاته لاس ونه نیسئ. نو وتزودوا توشه واخله ځان سره الصورة توشه واخله د توشې سلیمټ ته الله تعالی فإن خیر الزاد التقوى بهترین توشه هغه چې د سوال نه بچ شي. بهترین هغه د تقوا معنا ما یتقوى بی عن السؤال چې د سوال نه بچ شي. د تقوا لغوی معنا ځان بچ کول چې د سوال نه ځان بچ شي یو معنا. ادویه معنا وتزودوا اپا حج کے تو شواخ لے زیادہ نو تو شواخ لے زیادہ سمانا یعنی دمرا دیر عباداتو کا چې د آخرت د پاره د کافی شي. چې حج تلار شي نو پر ریسټورانټو کې او په هوټلو کې وخت مزه کوا خو چې څومره زیات عبادت کول شي نو وکړه
ضروري نه ده چې ته دې منځونه کې دا هم عبادت ته چې التناس او بیت الله شریف ته مخامخ کول. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په بیت الله شریف باندې روزانه شپږ شل قسم رحمتونه وريږي، یو سل او شل قسم رحمتونه وريږي. شپېته په هغه چا چې څوک طواف کوي د بیت الله نه چا پیدا، سلویس په هغه چا چې څوک منځونه کوي په بیت الله کې، او شل په هغه چا چې څوک بیت الله ته مخامخ ناست او ګوري ورته. بیت الله ته کتل هم عبادت ده، ځکه دا د الله کور دی، دا د الله نشانی ده. نو زمونږ مینه خدا الله سره دغه کور ته ولې ګورو؟ ځکه دا د خدای کور دی. زمونږ مینه ده لکه مثلا ستا چا سره مینه وي نو داغه بچی ته هم خوښ وي، کنه خوښ ده ولې؟ ځکه دا داغه بچی دي، ستا د دوست بچی دي. صحیح شو؟ لکه ستا یو بزرگ سړي سره نیک سړي سره مینه نو داغه دا بوټان چې دي دې هم سره احترام ورکړي. ولې ورکړي؟ ځکه چې دا نیک سړي سره به مینه ده. نو الله تعالی سره زمونږ مینه ده، نو دا بیت الله داغه کور دی، نو بس هغه ته مخامخ دغه سناس اپ محبت ورته وره. پیغمبر علیہ السلام فرمای النظر الی بیت الله عبادت، بیت الله ته قتل هم عبادت دی. بیت الله ته قتل هم عبادت. نو بیت الله شریف کې همیشه چې نو کومز نه کې تلاوت نه کې طواف نه کې نو کې نه پدا سے انګل او پدا زاویہ چې د بیت الله سیسه تخکاری. صحیح ناغه ته بګوري دغه ناستا ستړي په کیس نشتا، هغه شل رحمتونه بتا باندې ولي خبره دین کرام. دلته خطا دا خبره وکړه سیده، مګر دلته کدلته چې د همن نرته راځي خالی راځي، خو دلته هغه سبب د دې څخه پیدا کیږي په سي جنیو د دې ساده په صدات څنګه نه دا خو مجبور شو ده. نه دا شی ورکنه وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا اتو شواخ لیزان سرا تو شتیار کئی فإن خیر الزاد التقوى بہترین تو شد عبادت تقوی دا خدای یرا پیدا کا. یعنی معنی دا چې بیت الله کې یہ نو ضروري چې هر وخت ته منځونه کې تلاوتونه کې انسان سره ځان اگزاست کوي نه. صحیح ځکه چې اگزاست شي نو بیا خپل فرض او عبادت نه وکړي شي نه ډیر ځان مکړوا. خو الله تعالی فرمای فإن خیر الزاد بهترین عبادت دا ده چې خپل زوجت کوا چې بیت الله کې نو د خدای یره ستاسو کې سوره پیدا کیږي. نو که د خدای یره زیاتیږي دې معنا دا ده چې د څه شی ګیم کې فائدہ دي کیږي سکی. واتقونی یریگئی زمانا یا اولی الالباب دا عقل خاندانو لیسا علیکم جناح نشتر تاسو بانے گناہ ان تبتغو چی تاسو ولٹوئی فضلا مہربانی من ربکم دا پروردگار خپل. نو فضل ہمیشہ رزق تولیش ستولیش رزق تا دا د گناہ خبر نه ده چې د حج په سفر کې ځان د پاره رزق ولټي. نو ما تاسو ته ویل چې په حج کې سلور شیونه دي. نمبر اول عبادت، حج کیسے کیجیے عبادت. نمبر دویم زیارت، د مبارک و مقامونو سڑے زیارت گئی، مزدلفے تزی مینا تزی عرفات تزی دا زیارت ہے ملاقات ہے. نمبر دریم سیاحت سیل دے سچے دے سیل دے د دنیا جهان مخلوق به ویني په هیڅ ځای کې تر ټولو دنیا مخلوق په یو ځای نشي لري سوای د حج نه. نو لکه مثلا د افریقای خلک دیونی دا څه لکه چې افریقای ته لاړ دغه ته ګوري دی ولاړه څنګه دا ناشته څنګه دا خبرې څنګه دي او ډریس څنګه چولې خوراک کا څنګه کوي. نو دا داسې لکه چې په افریقا کې ناشتي. د استرالیا خلک دیونی دا غي د ثقافت نه خبر شوي، د ایشیا خلک دیونی دا غي د ثقافت نه خبر شوي، د یورپ خلک دیونی دا غي ځکه ټول دنیا مخلوق ته پدې. نو سیاحت او سلورم شي تجارت. نو تجارت په حج کې جایز دی که قانوني پابندي پدې. دا ورته په حسینو کې ولیکي که قانوني پابندي پدې یعنی چې سعودي حکومت په کوم شی باندې پابندي نه لګي نو څوک ته دا نشي ویل چې دا شرعاً ناجایز دی. یعنی مثلا تازان سره د هلمند نه دو سره یا د کندهار نه دو سلور کارپټونه راوړي، دو سلور کارپټونه اوس قانوني پابندي په فار ایگزامپل نشته. نو څوک در باندې شرعي پابندي نه لګي چې نه ته حج لږه د تجارتونه سره کې ناجایز دي. ځان سره راوړې شي الته خرڅ کا الته بیا سعودي کې بل څه واخله چې واپس راشي قندهار کې خرڅ کا. خو بس دا یو کنډیشن دی ورسره چې د قانون مخالفت به نه کوي. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ كَلَّا كُشِيْتَا سُدَ عَرَفَاتَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ نو یاد کې الله تعالی عند المشعر الحرام. مشعر حرام مزدلفه کې دی او غرب دی
مزدلفه کې د غر نوم دې کوم دی چې موږ شپه تېرو د عرفات نه چې راشو شپه تېرو کوم ځای مزدلفه کې دغه د مشعر حرام وایي فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ کله چې تاسو راکوشئ د عرفات نه فاذكروا الله نو یاد کړئ الله تعالی عند المشعر الحرام مشعر حرام کې مزدلفه کې اوس څنګه به یادې نو د یادولو بزان لخپل طریقې نه جوړي عبادت د خدای بکې په هغه طریقه چې په کومه طریقه پیغمبر علیه السلام کړی د ځان لخپل طریقې باندې ایجاد کړي ځکه خپل طریقې دی ایجاد ته ته بدعت ویل شي هغه برته ګناه ملويږي هغه بس ملويږي ګناه به ملويږي نو عبادت پکې په هغه طریقه چې پیغمبر علیه السلام په کومه طریقه ته ویل دي دیو جی الله وی ورپسې چې وذکروا آیات الله تعالی کما هداکم لکه څنګه چې الله تعالی تاسو ته خودنه کړی دا د پیغمبر ذریعہ باندې نو صدقو ګره عرفات ته چې کله مونږ راوځو پنهمه د لوی اختر د میاشتې د اختر نه ورځ باندې پنهمه باندې راوځو نو سالته ما خام شوی وي نور پرې وته وي خو پیغمبر علیه السلام چې کله الته راوته نو د ما خام وخت خو د ما خام مونږونه کړ د ما خام وخت خود ماخام مونږونه کو مونږ کوم ځای وکړو چې کله مزدلفه تر ورته نو ماخام ماسوتن دواړه د ماسوتن وخت وکړل ماخام ماسوتن دواړه د ماسوتن وخت نو اوس کې یو سړی دا وایي چې دا خو د ماخام د موز وخت راځي چې د ماخام دا د خپل ایجاد دی دا پیغمبر طریقه نه ده د خپل مایند له اپلای کوي چې دا د ماخام وخت راځي چې د ماخام منځ کو دغه د ماخام موږ پیغمبر ته نو کړی پیغمبر علیه الصلاه والسلام بغیر د منځ د ادایګۍ نه به اوزل عرفات ته زیبه مزدلفه ته چې نیمه شپه ورسېدي نو نیمه شپه وکړه منځ اګه ماسوتن وخت ورسې ماسوتن وکړه نو ماخام ماسوتن دواړه په یو ځای ورشي قضایي راځي قضایي فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ یاد کړئ الله تعالی کما هداکم لکه څنګه الله تعالی تاسو ته خودنه کړی دا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ اتا کی سره وای تاسو مخکې د تعلیم د الله تعالی نه لمن الضالین تاسو گمراهان وای نه کوی دی الله تعالی درته انسانیت خود ثم افیضوا من حيث اصطبتیره کې مزدلفه کې سبتیره کې شپبتیره کې نو دغه مسله ولیکي چې پنځ د درې امامان امام احمد ابن حنبل امام شافعی او امام مالک رحمهم الله شپتیره ول پکې سنت دي مزدلفه کې شپتیره ول سنت دي خو د نیمه شپې نه ورستو صحیحه یو منټ 2 منټه یا 15 منټه تیرول دا واجب دي کټوله شپه تیر نه کړه نو سنت دې مسکل کټوله شپه تیر نه کړه سنت دې مسکل خو لازم ده چې د نیمه شپې نه وراس رستو 2 منټه او مزدلفه کې خامخات دي کړه تیر نه کړه لیم در باندې واجب دي سو واجب دي لیم ذبح بکې به فصال علی نو د نیمه شپې نه بعد یو 100 منټه تیرول پنځ د درې امامانو دا واجب دي په مذهب د امام صاحب رحمت الله علیه شپته راول پکې سنت دي خود سحر را خاتون رستو د سحر را خاتون رستو 2 منټه تیر راول پکې واجب دي یعنی هغه ځای په دې کله چې سحر راوخی شي نو دې وجه سحر راوخی نو بس مونږ تیار کې منځ کو روان شو منات چې روان شو منات دا پیغمبر طریقه علیه الصلاۃ والسلام مشکل ما راوخی یعنی معنا دا چې د مانځنه پس بلک ساتي تاریخ خامخا دا اوس یو مسله شو اوس دیمه مسله چې بعد اوقات زنانه وي در سره خویان دی وي در سره یو او یا بوډاګان وي در سره یا مریضان وي در سره نو اگر چې تبع حنفی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد وي خو د ضرورت په بنیاد هغه د پاره مونږه فتوا ورکو د باقی درې امامانو مذهب باندې چې دا زنانه د نیمه شپې نه بعد 2 منټه تیر کی یا د بوډاګان نو دای او با سي مناته او مناته ټن تورسي چې تل آرام وکړي خبره ده کړه نو دا یې لپاره موږ فتوا پس ورکو د درې امامانو مذهب باندې ځکه سار وختي کبي هغه یو باسه یو خود شپې ستړي وي ځکه مزدلفه کې آرام ډېر ګران کی کلاو میدان دی څه شي کلاو اوس کوم موسم بدل شو پروس کا د تیر کال چې دومره سخت ساړو هغه زمونږ بس والا شو عربي هغه چونکه عربي عمر سره عربي په ویل نه به ما ډېر احترام کو نو هغه ماته د بس اخر ته کلاو اکم دا سامان نکی نا غیر اتا کولا پای کی راته بستر واجو ته دې کې دنه وې اخمیش ده
اوشپتی رسو ثم فیضو بیا را کشی د مزدلفین اوس الله تعالی د کوزیدو خبره کوي ځکه ته وګوره چې کله د مینا نه سړی ځي عرفات طرف ته نو داسې خیژ لوړ ځي د عرفات نه بیا را کوزیږي مزدلفې طرف ته د مزدلفین نور را کوزیږي مینا طرف ته ثم فیضو بیا را کشی من حیث افاض الناس پاغه طریقہ چې څنګه خلق را کوزيږي واستغفر الله بخنه غواړي الله تعالی نه دا د بخنه ځای نه دي نو بس انت وای استغفر الله یا الله زمون ګناونه معاف کړي یا الله زمون ګناونه معاف کړي ان الله غفور رحیم تاکي سر الله تعالی بخون کې دے رحم کون کې دے فاذا قضيتم مناسککم چې کله تاسو پوره کوي احکام د حج پر ځکه بیا دا کوم روز باندې چې د مزدلفین رااله نو نیغ براشه مینا تا نو مینا کې یو څو کارونه دي اول بلار شي مونږ ورته لوی شیطان وایي نظر کې دا شیطان نه دی څه سمبل دی ساين یعنی دا مونږ چې دغه پیلر لکه د سیمټو برجای کې ولاړه ده سیمټو ستن ولاړه ده اکچوالي ابراهيم عليه السلام او دغه تکانی مشتو په اکچوال شیطان باندې کانی مشتو په چمن په واقعي شیطان باندې مونږ صرف داغه سنت فالو کوو څنګه داغه سنت فالو کو نو دا کانی ولو وجه ولي نو چې چانه د نفرت کیږي نو داغه یو شکل بجوړ کې نو داسې تو کیږي خلک دنیا کې دا څه کوي چې کمل خلاف احتجاجي مظاهره کوي نو داغه د صدر هغه دغه جوړ کړي او ډنډي ولا اخلاصي او غور ورته شي صحیح ناغه ته خو ستپ نه رسی خو د نفرت پیغام ورته ورسی چې د خلک زمانه څه کوي نفرت کوي رانه نو دا مونږ چې دغه پلر پکان ولو دا شیطان ته پیغام ورکول چې زمونږ ته ډیر زیات بدی شي زمونږه کوم اولی دی نو دقه چر سره کو دا دې پلر سره کوم چر کو خبر دین کړه فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ کله چې تاسو پوره کوي احکام خپل فذكروا الله یاد الله تعالی کذکرکم آباکم کذکرکم آباکم اوس د عربو طریقه وا د عربو هغه لکه زموږ په شان قبایل زموږ په شان نمونږ پښتانه چې څوک مو اوچېړي نو بیا وایو نه ته زما د نیکه د تاریخ نه خبره زما غور نیکو هغه به داسې چل کو زما ټر نیکو هغه به داسې چل کو دا وی په قبایلی نظام کې فقط دغه طبیعت د عربو مو چې غنا کې بکین اصل نو بیا به د خپل نیکانو تاریخ ذکر کو چې زما نیکه داسې بهادر او زما ټر نیکه داسې اوس مونږ نور نیکان بهادرانو کنو غوري بابا او عبدالي بابا خو یادو کنه مونږ سوري بابا زمونږ نیکو شیرشاه سوري احمد شاه عبدالي دا زمونږ نیکو شهاب الدین غوري دا زمونږ نیکو ته زمونږ د نیکانو تاریخ نه خبر دین قرار نو قبایلی نظام کې دا شیخ خامخای عربو هم دغه څه کول الله تعالی وای دا تاسو چې کله به ادا خپل مناسک او احکام پوره کړئ نو خدای داسې په عظمتونو یاد کړي لکه قبایلی ژوند کې چې خپل نکان په عظمتونو په یادوي فذكر الله یاد کې الله تعالی کا ذکرکم آباکم لک یادوي چې پلاران نکاح پل او شد ذکر یا ډیر زیات د ذکر په اعتبار باندې فمن الناس بعضی د خلقنا من اغد یقول چې دی وای ربنا او رب زمونږه اتنا فی الدنیا راکړې مونږ ته دنیا کې هر خیر دنیا کې راکې خدای اوس آخرت یاداین الله تعالی وی ولار زما کور کې دی په مقامات متبرکاو کې دی او د دنیا غو مغستره نو زوجي الله تعالی فیصله وکړي چې حج او مکه خدای نه آخرت کو نه وخته دنیا به قیام لاو شي یا نه وما له فی الاخرته من خلاق او آخرت کې هیڅ څه نشته الله مو دې موافق وما له فی الاخرة من خلاق نشتر دد پارا آخرت کے سسا ومنهم من یقول ابازے پدے حاجیانو کے آغا خلق دے یقولو چھ دے دعا کئی ربنا او رب زمونگا آتنا فی الدنیا حسنا راک نمونگلا دنیا کے خیر وفی الاخرت حسنا پا آخرت کے خیر وقنا غضاب النار اوسات مونگا دا غضاب دا اورنا نوز دا دنیا خیر سدے ادا آخرت خیر سدے ہر شي چې په جائز طریقه ته ملاويږي استا ژوند په آسان جوړيږي د خیر وي شي څورته وي شي دې ته خیر وي او په آخرت کې هر هغه شي چې د الله د عذاب نه بچي او نعمتونو ته ورسېږي د خیر وي شي صحیح اولائک دا کسان لهم نصیب دوی د پاره صدا مما کسبو دا شین چې دوی کړی دي والله صریح الحساب الله تعالی زر حساب کوونکی دی وذکر الله آیات کې الله تعالی فی ایام معدودات دشمیر پدری ورځو کې نو د مزدلفین چې کله رااله نو سورہ دی بیا لازمه درې یو د اختر ورځ ده
یو ورپسې بل ورځ دی 11 یو بل ورځ ده 12 د مینا شپې. نو ستړمبای ورځ باندې چې لسمه د لوی اختر د میاشتې ده اول بلار شي شیطان بزرگ یعنی لوی جمره هغه بولي. دا غینه بعد دویم کار دی قربانی کول. پس دویم کار سره قربانی کول. اوس چې قربانی دی وکړه نو ته سر خرول شي او د احرام د پابندونو بخلاص شي. غسل وکړه خپل ډریس واچوه د احرام د پابندونو خلاص شه. اوس تا باندې بل فرض یو شی پاتې هغه ته وایي طواف زیارت. څه شي؟ نو طواف زیارت موږ د احرام نه بغیر په خپل کپړو په خپل ډریس کې نو اوس چې کله طواف زیارت دی وکړه په دغه ورځ باندې نو بیا به واپس پیل راشي مینا ته. ځکه مینا کې د شپې تیرول سنت دي. شپې تیرول ته کیږي سنت دي. نو بیا به واپس راشي مینا ته او مینا کې بشپتی رکی نو کوم دویمه ورځ ده نو بیا به زی او درې واړه شیطانان بولی یا درې واړه پلری بولی سبکه درې واړه پلری بولی ورکوټه بیا منځنه بیا غټ نو بیا به مینا ته واپس ټانک ته کوه تیرې اول ورکوټه ویل بس دا سریس کې نمبر او په دا دوه شپه دا اول دغه ویل دا اول کوښنی ویل او کنه کوښنی بیا منځنه او بیا غټ نو غټ کوار دا واره نو ویل په دغه شپه بیا په بل ورځ بیا هم دغه عمل دی او دا عمل بکې د زوال نه بعد کله بهګه د ماسپخین نه د ماسپخین د زوال نه بعد. ځکه د زوال نه وړاندې خلاف سنت دی. زوال نه وړاندې دا خلاف سنت دی او لازم ده چې دا رمه وکي یعنی شروع خو کیږي د زوال نه بعد او باید چې وی کې د سنسټ نه وړاندې د نور ډوبېدونه وړاندې. ها کله عذر د وجه نه پاتې شو نو بیا د نور ډوبېدنه وروسته مشته شي. فمن تعجل فی یومین چاچ تلوار وکړه عجلت وکړه په دوه ورځو کې. ځکه پیغمبر اسلام 3 ورځې د واړه اختر د لوی اختر د ورځې نه بعد 3 ورځې مینا کې پاتې شو. سورته 3 معنی یو لسمه 12 او 13 مونږه 3 ورځې پاتې کې موږ صرف 2 ورځې پاتې کړو یو لسمه 12 ځکه د موږ ډول لوی همت نشته چې یو بل شپه په مینا کې دیو موږ درې شپې وکړه په داسلان سهار فمن تعجل فی یومین چاچ حجلتک په دوه ورځو کې فلا اسم علیه د باندې ګناه نشتا. ومن تاخر چاچ او سوچ متاخر شو درې مې رضتا فلا اسم علیه د باندې ګناه نشتا. لمن اتقى هغه سوچ یریږي الله تعالی نا واتقوا الله ويریږي الله نا والمو پوښي انکم الیه تحشرون چې تاسو به الله ته جمع کول شي. ومن الناس ابازه د خلقنا من اعصو کی یعجبک قوله چې خوشالی تعالی خبر داغه فی الحیات الدنیا د دنیا ژوند کې هغه چې تاسو سره خبر د منافقانو ذکر الله تعالی کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې منافقان کله تاسو سره خبرې کوي نو دومره خوږی کوي چې ته وای داسې مخلص سره د دنیا کې بلشته نه. صحیح. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیر صفا قلب او دماغ لري نو په چا باندې بدګماني خو نه کوله. فجاب نو منافقان به عمراله داسې به ورته خبر کول مونږ به دین باندې ځان قربان کو سبو کو دین باندې بازار ته خو مونږ ته اشاره وکړه بیا ته وګوره چې مونږ څنګه قرباني کو. صحیح. الله تعالی وي ته خبر سره رسول خوشاله شي. ومن الناس بعض خلق من عاغد يعجبك چې خوشاله تعالی قولو خبر داغ فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې. او منافق چې خبره کوي نو بیا بتا ته قرآن باندې لاس کېده خدای گواه دی. ويشهد الله گواهی الله تعالی غلا ما فی قلبه پاغه شی باندې چې زړه دکې دی وهو الد الخصام حالانکه دغه منافق ډیر جګړه پیدا کوونکی دی. دغه منافق الد الخصام دا سړی چې په خپل جګړانونی فتنه پیدا کوي په سوسایټي کې په کمیونټي کې زمونږ داسې خلکو سره واسطه ده. وهو الد الخصام اداکس الد الخصام دې سر جنگ پیدا کوونکې دي. واذا تولى صحاف الارض واذا تولى اکل چې اختیار ورسي موږ پښتو کې ورسو وسرسیدل. وَإِذَا تَوَلَّى کله چې وسورسي صحاب الارض کوشش کوي ازما کې ليفسد فيها چې فساد پیدا کې دي کې ويهلك الحرث هلاكي الحرث فصل والنسل امواشي. منافقانو غیبه د مسلمانانو فصلو ته اورچو سبه ورته فصلو ته به اورچو مواشي به ولا قتلول. الله تعالی وای دغه منافقانو چې تاسو جمعات کې راځي مسجد کې سره ناتو پیغمبره دومره خوږی خبرې ته کولې چې وسه ورسېد د مسلمانانو فصلونو باندې اورو.
والله لا يحب الفساد، اللہ تعالی نغور کئی نخوخی فساد پیدا کول. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اکلچ اویل شدے منافق تا اتق اللہ، خدای نو یری که ظالمہ دا تا دوغلا پن بولے کے، دا ڈبلنگ بولے کے، دا دو مخون دی بولے کی، دا دو مخون. حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د قیامت پورت باندې سخت یره زما په هغه بنده باندې کیږي الذي يكون ذل وجهين، چې داغه مخونه دوی يلقى هذا بوجه وهذا بوجه، یو سره په یو مخ ملاویږي او بل سره په بل مخ ملاویږي. یا چې غلطان سره مخ په مخي نو انداز بلی، چې لتانه پناشي په انداز بلوي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي د قیامت پر زما ډیره خطر داسې بنده متعلق چې خدای بدله کوم قسم عذاب ورکړي، الله دې موږ بچ ساتي. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، چې فساد کې دے کے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ هلاکی الحرث فصل والنسل امواشی واللہ لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اچکلو ویرشو دے منافق تا اتق اللہ، خدای نو یری گا داسی مکوا دا تو داسی منافقت کے ہاں نو دے اخذته العزت اونی سدلا العزت ایگو، انگریزی کو تصوی ایگو غیرت واخلی سی واخلی غیرت بقل کفر بانے کلکش. اخذت العزت غیرت واخلی بالاسم، نوز غیرت دی واخلی اپا خلاب دی والی خدا خو غیرت دی، خود غیرت دی پا گناہ والی نو بیا خودی بیڑا گر کرده، بیا خودی سن بیا خودی بیڑا گر کرده، انچه پا نارواو کی غیرت کنی ولی دا خودی دوزخ تا بوزی. اخذت العزت غیرت واخلی بالاسم فگناہ کولو فحسبه جہنم، کافی در پار جہنم والا بیس المحاد اور دیر ناکار زائد دا جہنم. ومن الناس محاد اصل کی بستری تو ہوئی ستا ہوئی اونچی ادکی یو پہ توشک یا کارپیٹ سوچے کارپیٹ. ومن الناس اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا سے ندا چې دنیا کې ټول خلق ناکاره یا منافقان دي، دی وجه د بلې نوع ذکر کوي چې څه خلق داسې دي. یو طرف ته خدا خلق دي چې دا منافقت کوي، بل طرف ته هغه خلق هم دي چې خپل مال د الله د رضا لپاره خرڅ کوي. ومن الناس اباده خلق غدی یشری نفسه، چې دې خرید کوي ځان خپل مال باندې ابتغاء مرضات الله، د الله د رضا او د خوشنودۍ لپاره. والله رؤوف، الله تعالی مهرباني کوونکی دی بالعباد بندگانو باندې. نو پیغمبر اسلام دا آیت اپلائی کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ تھا. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یا خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ دا دو صحابہ دی دوڑا غریبانان دی، غریبانان ان سنس یعنی در وطن ندی دا مکی خلق ندی. خباب ابن الارت دے دا حبشہ دی لکم دا ابیسینیا اس ورطا ایتوپیا ہوئی، ایتوپیا دے دا ایتوپیا دی. او صحیب دا دا روم دے دا اٹلی دی لکم دا ایٹلی دی. نو دې معنا دا ده چې دوی په مکه معظمه کې اجنبیانو مسافرو، د پیغمبر اسلام صحابه اجنبیانو مسافرو، د پیغمبر اسلام صحابه خود سړي دواړه ټیکنیکلو. نو د دواړو کارخانه فابریکه و څه شي و فابریکه و د اسلحه نو څه شي دا ایروز به جوړول او توري به جوړول، څه به جوړول غشي او لیندا او توري به جوړول. د دې ډېر غټ کاروبار او د مکه ټول خلک د دې مقروض، د مکه ټول خلک د دې مقروض یعنی قرضونه ورکړي، اوس اسلحه چاره جوړ کړي وا پیسې ورته وي په خپل مصر ډېر شي پیسې وي. خو اجنبیان نو چې کله اراده د هجرت وکړه مدینه منوره ته، نو د مکی غونډګان او بدمعشان پیراله ابو جهل او دا خلک ورته وی تاسو یې راغله به زمونږ د اراده موږ مدینه منوره ته پیغمبر مون ته حکم کړی زین ته څه شو. نو موږ چې پیغمبر اسلام حکم کو عزت نه پاتې کیږي صحیح. نو ورته وی دا فابریکا او پیسې، فابریکا زمونږ فابریکا دا او پیسې زمونږ پیسې وینا دا تاسو ورسره مکه کې ګټلې دي، یو پنی نشي وړي څه شي یعنی یو پیسې ځان ته نشي وړي، دا هر څه بدل تپری دی صحیح. دای په 15 منټو لپاره هم سوچنه، د 15 منټو لپاره هم په دې خبره باندې غور نه وکړ، بلکې خپل واسکټ ته لاس کو چې جیب کې ورسره پیسې وې داوم واخلې صحیح. دا خو در پاتې چې موږ سړي د په بانک کې یا پسکه یا پسکه هغه در پاتې داوم واخله، یو پنی نه اخلو. خو ایمان مونږ په ایمان سودا بازی در پیسو پر نشو کولای. خبر دین کړه دې ته وای ایمان. الله تعالی وای ګوره خپل ایمان او ځان خرید کې په خپل پیسو باندې د خدای د رضا لپاره، حالانکه دا ګران کار دی
یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو ادخلوا فی السلم داخل شی فی السلم دا لفظ یو سلم دے او بل قراءت پکی فی السلم سین باندې زبر هم دے دوڑا قراءتون متواتر دی پیغمبر علیہ السلام نے نقل دی ادخلوا فی السلم او ادخلوا فی السلم سلم او سلم دو معنی کی گی پا عربی لغت کی یو سلامتی او دویمہ صلح یو سلامتی او دویمہ صلح جوئی او مراد دے سلم او دا سلم نا دین اسلام دے نو اس پتاو لگے دا کہ دا اسلام پا حیثیت دا دین دا صلح او دا سلامتی دین دے دے دا فساد دین نا دے دا رسل دین دے دا صلح او دا سلامتی دین دے یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو داخل شے فی السلم پصلح و سلامتی کے کافتن ایز اے ہول داخل شے ٹوٹلی داخل شے دین کے پک اینڈ چوز پکے مکوئی پک اینڈ چوز پکے چھ پا مسجد کی وہ مسلمان ہے اب پا کور کے وہ بیانے التا وہ بیاخ خواہ کے پا مسجد کی وہ مسلمان ہے اب پا بزنس کے وہ بیانے التا وہ خپلا خواہ کے پا مسجد کی وہ مسلمان ہے اب پا خوشحالی کے وہ بیانے التا وہ بیاخ خواہ کے پا مسجد کی وہ مسلمان ہے ادا غم پا موقع وہ بیانے التا وہ بیاخ خواہ کے اللہ تعالیٰ ہوئی کہ مسلمان یہ نستا طول اعمال با دا دین پرنگ کی بھی طول اعمال بسنگے دا دین پرنگ کی اوتاز تا یو مسئلہ کو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته د مدینه داخله راغی کله حضور اسلام هغه مکه کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته داسې خو نه تللی خو د مدینه خلکو ورته دعوت ورکړ چې دلته تاسو ډېر تکلیف دی دا خلک تا ډېر په تکلیف کوي نو ته داسې وکړه چې د مکه پرې دا چرته راشه مدینه ته او واقعي هغه خپل وعده پوره کړه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وته چې مونږ ته راځه بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته نږدې سو پرې خو دي نه دي بس به ځان قرباني کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا غي دعوت قبول کو ناغې نه یو بیعت واغسته ای دوی چې مونږ کار سره سبب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نمبر اول الله به یک یوم نه څوک ور سره شریک نه جوړوي خدای به یک یوم نه شریک ور سره نه پیدا کوي وی خج وی دویم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته څوک به بلا وجه وجنه نه مړوي بنا قتل بنه کوي بلا وجه وی خج درین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی illegal sexual intercourse ناجائز تعلقات بخزي او سړي او بل سره نه ساتي ناروا بنه کوي وی خجی بل وی غلاګانې بنه کوي غلې بنه کوي دی او بل وی خجی بل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته پنځمه خبر وکړه وی ما به په خپل خوشاله او په خپل غم ځان سره شریک وي په خپل خوشاله او بل په خپل غم ځان سره مې شریک وي اوس د شریکولو دا معنا نه و چې د تا کور کې بوادین پیغمبر اسلام پسې خامخا کارت لګي چې با ولیمه کې شرکت کړي صحیح یا په کور کې بغم راغلی نه خامخا پیغمبر اسلام ته ته راځي جنازه وکړي یا به دعا کوي او یا راته شي بل شي راته نو د شراکت معنا څه و چې پیغمبر اسلام ورته چې ما په غم او په خاده کې ځان سره شریک وي معنا یې دا ده چې کو خوشحالي وي در باندې هغه به زما په طریقه کې او که غم وي در باندې هغه به زما په طریقه کې دا پیغمبر شراکت دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ادخلوا فی السلم داخل سے اسلام کے کافتن طول ولا تتبعوا خطوات الشیطان ام فالو کوي قدمون د شیطان انه لکم تاکي سره دا شیطان تاسو پارا غدو مبین واضح دشمن دی فإن ضللتم کتاسو شویدای شویدل وی ورته سلیپینګ تاسو شویدل کتاسو شویدای من بعد ما جاءتكم البینات پس د هغه چې راغلي تاسو واضح احکام فعلمون بیا پوښي ان الله چې تاکي سره الله تعالی غزيز ذل قوت مالک دی حکیم اد حکمت مالک دی نو ذل قوت مالک چې زما د قانون خلاف ورزي موکل زګور سپر پاور صحیح ندی معنا چې وارننګ ورکړي چې بیا سزا در کوم هل ينظرون د انتظار نه کوي مگر د دې خبره الله تعالی فرمایي چې دا خلک ایمان نه راړي تا باندې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دای سوغړي چې خدای بر دې کوونو تر دې ورته وایي چې ایمان راړي خدای ورته تلې غلې یا و فرشتي را دې سره خبره کوي چې پیغمبر باندې ایمان راړي
هل ينظرون د انتظار نکي الا ان مگر د دې خبره یاتی یوم الله چراشد ایت الله تعالی فی ظلل من الغمام فاغا مونږه غوس کوي ور د وریځ ټوکړي دي کنه د وریځ پیسې تاسو ورته وایي زمون پښتو کې ورته غوس کوي دا غوس کوي فی ظلل من الغمام د وریځ په ټوکړو کې والملائکه یا راشد ایت فرشته نو صلی الله تعالی وایي که زر عالم ورته یا فرشته ناغه به د خیر راتل نی او به ټوټل ډیسټرکشن وقضی الامر فیصله شوی به کار دوی و الله خاص الله تعالی تا ترجع الامور سپارل شټول معاملات سل بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیل نا کم آتینا من آیت چې سور ورکړو مونږه تا من آیت بینه واضح نشانه و من یبدل نعمت الله یعنی نعمتونو ورکړو بنی اسرائیل زمو نعمتونو ورکړو نو سړی چاته نعمت ورکړي نو باید دې شکر گزاري وکړي خو الله تعالی فرمایي چې بنی اسرائیل زمان نعمتونو په کفر بدل کړل پسې بدل کړل په کفر زمانہ شکرې کوله ومن يبدل نعمت الله سوچ بدای نعمت الله من بعد ما جاتو پس دا آغی چراغلے دا نعمت غتا فإن اللہ شدید العقاب نتاکی سر اللہ تعالیٰ سخ عذاب ورکون کے دے زین للذین کفروا خیستکڑے شوی دیا کسان تا چو کفر کڑے دے سو الحیات الدنیا دا دنیا جوند یعنی اغی چی جوند تیری صرف دی دنیا دا پارا اغی وی پس دا ہی زمون جنت تے او دا زمون ہر سار سنی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا أَدَيْ مونږ ته پښاړې کول وایو مسخره کول وایو ورته تاسو ورته وایي مسخره ويسخرون من الذين آمنوا ادای مسخره کیا کسانو پسې چې ایمان راوړل والذین اتقوا خوا کسان چې ځان بچ کړي د شرک نه فوقهم دا به دوی د پاسه یوم القیامت د قیامت پورز والله يرزق من یشاء الله تعالی رزق ورکړي چاته چې د اراده کې بغیر حساب به حساب دې حساب نه معنا ډیر اوس ډیرواله د رزق د دې خبره دلیل نه دی چې ګینه دا سړی د خدای وخت نه ځکه ډیر شوی نور کړی دي لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله یعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه الله تعالی دنیا او د دنیا ډیر سيزونه هغه چاته عمر کې چې څوک خوښ او هغه چاته عمر کې څوک نه خوښ نو مسلمانانو کې بلا خلق مالداري او په کافرانو کې بلا خلق مالداري صحیح ويعطي الدين لمن يحبه او الله تعالی دین هغه چاته ورکړي چې څوک خوښ دي چې نه خوښ نه غل نه ورکړي صحیح او ذات ذل تناسب ادا قران د خدای زده کوي دا د دې خبرې دلیل ستاسو د خدای خوښ شي ورنه دنیا په ډکه په خلق باندې دنیا تقریبا الحمدلله وایي چې خدای خوښ کړي نو تدې را پاسول یې دین ته کې نوړي ويعطي الدين لمن يحبه فمن اعطي الدين فقد احب پیغمبر علیہ السلام فرمایي چاته چې دین او دینداری ورکړي شه د دې یقین عمر چې د خدای خوښ کړي ځان لپاره نو الله دې چې موږ د خدای خوښ کان الناس امه واحده کان الناس امه واحده وټول انسانان یو امت د آدم علیہ السلام نواله د نوح علیہ السلام زمانه پورې کفر او شرک نو ټول خلک مسلمانان دغه تولید آدم علیہ السلام نواله د نوح علیہ السلام تر زمانه پورې ټول خلک مسلمانانو کافر نه پکې دا کفر د نوح علیہ السلام دراتون وړاندې شروع شو خلکو بوتان جوړ کړل داغه عبادتونه شروع کړل ټول خلکو د خدای عبادت کان الناس امه واحده او ما تاسو ته مثال درکړم چې اوس دا د پیغمبرانو راتلل د دې مونږه یعنی یو حصے جوړو لکه انسان چې پیدا شي معصوم نو معصوم تر وخت پورې داغه د پر ډریس پکاري یو غس سوره کپڑا ولا پکاري یو غس صحیح دا یو دیم سټیج راشي چې د غس په ځای اوس هغه دوګه د پکاري یو سټیج راشي بیا درې غزا یا څلور غزا ولا پکاري صحیح پنځه غزا ولا پکاري او چې کله دې د خپل هایټ انتها ته ورسېد شروع یا د 20 کال عمر کې بس د صاف شته بیا اوس نور لوی ګرځي نه صحیح نو هغه وخت چې خیاط تاسو خیاط وای چې خیاط د کچوالي صحیح او مثلا د پر ډریس لګی شپګنیم غزا سوره
نو دغه شپږنیم ګزه د ډرس ته تر مرګه باندې پورې بیا نه دی خیاط لا چې بیا میچ واخلي بس ما خیاط ته صرف کپڑا ورني بچی له ورکی دا واخله دا خیاط ته اسه نو خیاط ته د میچ معلوم دی دغه کچ ور سره دګله په کاغذ کې هغه ته پته دی اوس نور لویږي نه بس ما شپږنیم ګزه کپڑا واخله ورځي تر قیامت اوس موږ دلته دی رہیو ورته پاکستان کې خیاط سره موږ هغه کچ مور سره معلوم دی نو بس صرف ورته ټلیفون کوم وانه درې جوړه کپڑا جوړه کې سره جوړه فلاین له بیا ورکا بس هغه صرف خیاط ته کپڑا ولي او هغه جوړی کیو بس تیاراولي خبره دین کړه نو د آدم علی السلام نه والد داولی کړه د نوح علی السلام تر زمانه پورې دا دنیا داسې ورکه ورکوټه معصوم څه لکه کوچنی معصوم نو هغه احکام هم دور زیات نو چې داو کوي او داو کوي او داو کوي او داو کوي هغه دور وسی دین نو مختصر ونه دین نو څلور خبرې دې باندې عمل کوي او ماشوم په ډېر پیچیده مې چې د خبرو باندې نه پوهیږي بس ماشوم خو دې وجه ماشوم ته مونږه دا نه کوو چې کتابونه ورته شروع کوو ماشوم ته بس کور کې ورته لګي مور ته بچي وای لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله یا چې لږ نور دې نه زیات شي نو ورته وایا الحمدلله ما شاء الله بارك الله صحیح ماشوم ته لږ شي نه کول شي او دغه مسله و د آدم علی السلام نه والد نوح علیه السلام تر زمانه پورې د نوح علیہ السلام زمانہ داسې و چې دا انسان بالغ شوی دا انسان څه بالغ شوی نو چې بالغ شوی نو احکام ورته زیات شو ډرس ورته لږ زیات شو کپڑا ولا زیاته پکار و کپڑا ولا زیاته پکار و د ابراهیم علیہ السلام زمانہ کې داسې لکه د سوال د سپیندل سوکاله چی نو د احکام ورته نورم زیات شو د موسی علیہ السلام زمانہ کې داسې لکه د اتل سکالو شي د موسی او د عیسی علیہ السلام زمانہ کې نو احکام ورته نورم زیات خو زمون د پیغمبر وخت داسې صلی الله علیه وسلم چې دې بس په خپل هایټ باندې ولاړو لکه د یو اشتکال ځوان په خپل هایټ باندې ودرېږي بس چې هغه وخت لکه میټ واغستم هغه میشي دی خبره ده کړه نو پیغمبر اسلام زمانه کې دی داسې و چې بس په خپل کټ باندې ولاړو چې په کټ ولاړو نو پیغمبر ته چې خدای کوم دین ورکو اوس دغه دین د جامه تر قیامت پورې د بل کټ ضرورت ورته نشته د بل میچ ضرورت ورته نشته بس هم دغه دین د تر قیامت نه د بل پیغمبر ضرورت نه د بل کتاب ضرورت نه د بل شریعت ضرورت نه بس ما زمون شریعت ته تر قیامت پورې د دې وجه ورته خاتم النبیین ویل شي څو ورته ویل شي خاتم النبیین چې بس پیغمبر ستاسو سره یا دویم مثال داسې دی معصوم چې مون سکول ته بوزو شیرشاه چرته بوزو سکول ته نو دې پکېږي چرته کینډرګارټن بیا دا غینه بعد دویم سټیج راځي د پرایمری بسې د پرایمری یا الیمنټری دی ورته الیمنټری مو ته پرایمری دی ورسو الیمنټری دریم سټیج راځي د میډل سکول سلورم سٹیج راځي د های سکول پنځم سٹیج راځي د 2 ایئرز کالج شپږم سٹیج راځي د بیچلر ډیګری اووم سٹیج راځي د ماستر ډیګری او اتم سٹیج راځي د پی ایچ ڈی اینڈ دیٹ از دی اینڈ اخری سٹیج دی پی ایچ ڈی صحیح اوس دغه انسان د آدم علیه السلام نه والي اولید آدم علیه السلام نه واخلي تر شیس علیه السلام پورې شیس دا د آدم علیه السلام نو څوک یو نو سید تر شیس علیه السلام پورې د دې حیثیت د کېږي د معصوم د شیس علیه السلام نه د نوح علیه السلام پورې د دې حیثیت د ایلیمنټری دسجی د ایلیمنټری د نوح علیہ السلام نه ابراهیم علیہ السلام پورې دا څه ولکه د میډل سکول طالب علم د ابراهیم علیہ السلام نه تر موسی علیہ السلام پورې دا سټیج داسو لکه د های سکول او د 2 ایئرز کالج لکه دا یو ډېر اوږده زمانه ده یا د بیچلر ډیګری څه شي د بیچلر ډیګری
د 2 years کالج د موسی علیہ السلام نه والے تر عیسی علیہ السلام پورې دا داسې ولکه د بیچلر ډیګری څه شي لکه د بیچلر ډیګری د عیسی علیہ السلام نه والے تر رسول پاک پورې دا سټیج داس لکه د ماستر ډیګری او د پیغمبر علیہ السلام زمانه داسې و لکه پی ایچ ډی یو جامع دین ورته ورک انټر د اینډ د دې وجه پیغمبر علیہ السلام نه بعد د بل پیغمبر تصور نشته. کان الناس امتا واحدتا و انسانان اتیو امت فبعث اللہ النبیین خو اختلاف پیدا شو نراولی گل اللہ تعالی النبیین پیغمبران مبشرین دا خوشانہ خبر ورکون کی ومنذرین یرون کی وانزل ما ذکر پیغمبر دو ڈیوٹائی گی ہر پیغمبر دو ڈیوٹائی دو ذمہ دارائی گی. نمبر 1 منون کو تا دا خوشانہ خبر ورکون چې څوک دا دین اومني هغه ته د خوشا او نه منونو کو ته وارنینګ ورکول چې ستا الټیمیټ ریزلټ په تباہی ده عذاب ده. وانزل معهم الكتاب انازل کړي والله تعالی دې پیغمبران سره کتاب بالحق پرشتیا ول دا کتاب سره پاره نو دا کتاب صرف دې د پاره نو چې تلاوت وکړي دا کتاب صرف دې د پاره نو چې ختمونه وکړي دا کتاب صرف دیر پرنو چې برکتونه او په حاصله الله تعالی وی هر پیغمبر له چې کتاب ورکړي دا نظام دا څه نظام او دا سیستم او دا قانون چې دا به امپلیمنٹ کې دا به څه کې دا به امپلیمنٹ کې دی وجه وي چې وانزل معهم الكتاب او نازل کړو دوی سره کتاب پرشتیا ليحكم بين الناس چې دې فیصله وکړي د خلقو میس کې فيما په هغه معاملاتو کې اختلافو چې د اختلاف پیدا شوی هغه نو د اختلافي معاملو فیصله چې کوم کتاب باندې کیږي هغه صرف د برکت کتاب نه هغه د قانون کتاب دی اصل شي نو د مسلمانانو ذمہ داری ده چې قران په حیثیت د قانون نافذ کړي. ومختلف فی اختلاف نو کرے دے کتاب کے مگر آکسانو او تو چور پیشو دوی تدا کتاب پس دائے چراغلیو دوی تال بینات و واضح بیان بغیان بینہو وصل اللہ تعالیٰ فرمائی چھ خلق دے کتاب مخالفت ولی کئی کتاب ولی نہ امپلیمنٹ کئی قرآن ولی نہ فالو کئی یا یہود و نصارہ پر کتاب ولی نہ امپلیمنٹ کو ندری شوی نوی در دریو وجہ سڑے گمراہ کی یا دین تابعداری نہ کئی. نمبر 1 اگنورنس د جہالت د وجه چې پویږي بنا سره دین مخالفت کوي ولې نه پویږي اگنورنس. نمبر 2 ایروګنس زد غستی څه شي غستی تاسو زد وای زد یا عناد زد او عناد غستی پویږي چې دا خبره حق ده خو زد او عناد غستی. او نمبر 3 ویسټډ انټرست مفادات غستی ساغستی مالی مفاد وغستی چې کله دین تابعداري شروع کوم خدا کار به حرام دی بیا دا پیسې نشم ګټلې نو دې نه خبره ده چې دین نه لګلې لري ګرځه در باندې شی حرام نشي. فهد الله الذين امنوا هدايتك الله تعالی کسانو ته چې ایمان راوړل لمختلفو فی هغه جانب ته چې اختلاف کړو خلقو پاغه کې من الحق د حقنا باذن په اذن قل والله یهدی من یشاء الله تعالی هدایت ورکړي هغه چاته چې را دیو کې الی صراط مستقیم نه غلار طرف ته. اوس الله تعالی فرمایي چې ها تاسو باید چې دی دین سره وابستگی ښکارا کوي 100% سل پسلو کې خو تاسو باندې تکلیفونه برازي مالی به امراضي بدني به امراضي صبرازي مالی به امراضي بدني به امراضي ذهني به درې قسمه تکالیف دي یو مالی وي یو بدني وي یو ذهني وي یو مالی وي یو بدني وي یو ذهني وي. الله تعالی فرمایي چې کله دین سره وابسته نو دې تکلیفونو ته ځان به تیار ساتي یہ تکلیفوں تبا اگر گویا مسلمانم بالارزم کہ دانم مشکلات لا الہ علامہ اقبال ډیر عجیب خبره کړې ته سیف الله خان راوړي چې اگر گویا مسلمانم بالارزم وای کدا وای چې مسلمانم شکیګم اگر گویا مسلمانم بالارزم کہ دانم مشکلات لا الہ ذکر لا الہ مشکلات راته یاد دي راته یاد دا هغه خبره چې لا الہ الا الله مشکل لري دین مشکل لري نزل لري مشکل لري. نو الله تعالی وې ځان تیار سره تکلیفونه ده مالی تکلیف ته هم بدني تکلیف ته هم ذهني تکلیف ته هم تبي خو جنت ته ځي
صحیح زمونږ شیخ ډېر عجیبه خبره کړ زموږ استاد رحمه الله هغه جنت سره ماما کور خو نه سره ذکر ماما کور کې سره زورور دي کني زورور ها کله ماما کور کې د دې وجه خو سره رحمت تاسو ته زورور دي صحیح د ماما کور کې سره زورور ورتي ها صحیح د تر کور ته سره دوره پزړه نه وردي او د ماما کور سره پزړه وردي وجه دار چې د رور ته خور ډیره خوځي وای په خوريه ته ملک طبيعت لازم درون کا ها نو خور ورنه خفشي نو دې وجه ماما کور سره ډیر په ډاډه ضروري نو زمون شیخ وای رحمه الله وی جنت سره ماما کور خو نه چې مفت کې وکړو نه صحیح مت پکې هغه لپاره ام حسبتم ان تدخلوا الجنة آیاتا سدا خیال کوئی چه تاسو بزئی جنت تا سدا خیال جنت تا بزئی بگا سے مفتو کی ولما یاتکم حالاکہ نبی رسیدلی تاسو تا مثل اللذین مصیبت دا کسانو خلو من قبلکم چه اغی تیر شوی دی مخکستاسونا یعنی اغی چه کم ڈیفیکلٹیز او ہارڈ شپ تکلیفونا تیر کری دی چه سو پورے آغا شان در تنیل سر ترائی پوری جنت تنشیت لے او دا آیت سمیتا دیر اطمینان لگی سړی باندې تکلیف راشي او دا آیات الولی ها نو سړی تصور کی ډېر اطمینان ورکړي او دا خو ان شاء الله جنت طرف ته ټیکټ دی دا تکلیف راځي سره پر راځي جنت طرف ته ټیکټ دی اوس وړاندې خلکو باندې تکلیفونه راغلي مستهم الباساو رسیدلې دوی ته الباساو غربت فقر خواري فاقه لوګي مالی تکلیفونه والضراء ذهنی او بدنی تکلیفنا وزلزلوا والضراء بدنی تکلیفنا وزلزلوا ادای خذول شیو شیک کړي شیو بدنی ذهنی تکلیف سره سره شیک شي سره یو وی مالی تکلیف ای سره سره کې شیکینګ نه راځي یو وی بدنی تکلیف ای کوم سره سره شیکینګ نه خو چې ذهنی تکلیف ته ورسي ها سره شیکی دې ځکه ته کنټرول خراب شي دماغی کنٹرول خراب شي دی وجه الله ول زلزل ایت ما ذهنی تکلیفونه ورکړو ځکه دشمن به همیشه ذهنی تکلیف درکې ټارچر کوي بری صبر وکړي ذهنی ټارچر کوي چې ذهنی ټارچر کی نو سړی به کنټرول نشي کولای کله ولا غوسه ورځي کله فرستریټډ شي شي څه کنه وزلزلوا دای خذول شیو ترکمه حدا حتا یقول الرسول دمر دیر او خذول شو دوی دمر دیر تکلیف ورته ورکړي شي چې پیغمبر وی والذین آمنوا مغا او کسانو چې د پیغمبر سره د ټول سوې متا نصر الله کله براز امداد الله الا خبردار ان نصر الله قریب تاکي سره امداد الله تعالی ډیر نږدې دی یسالونک سوال کوي دتانا ماذا ينفقون اوس الله تعالی چې کله دا ذکر وکړي چې بدنی او مالی تکلیف در ترازی او ذهنی تکلیف نو باید چې ځان مضبوط کی او دین مضبوط کی دین به څنګه مضبوطیږي په پیسې بلګې ته مضبوطیږي دین به څنګه مضبوطیږي پیسې بلګې خرج بکې تبي به دین مضبوطیږي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو کې څه شي خرج کو دین باندې یسالونک سوال کوي د تانا ما ينفقون چې څه شي د خرج کې او بچای خرج کی قل تو ورته وایا ما انفقتم هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر سمات کم قسم مال سے ہم خرچ کرو نو اسٹارٹ ایٹ ہوم کم جائے گی شروع کا کور شروع کا فللوالدین ورک والدین تا والاقربین رشتہ دار تا والیتاما یتیمان تا والمساکین مسکینان تا وابن السبیل مسافران تا کو سړی مسکین تا فقیر تا مسافر تا ورکی او خپل رور دلوګي امري دا صدقه نه خپل خور دلوګي امري دا صدقه نه ده خپل مړو پلار حاجت مندي دا صدقه نه ده چیریټي بیگنز ایٹ ہوم چیریٹی بخندر شروع کے پیغمبر اسلام ته صحابي راغې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویجی ما سره دومره مال دا خرج کول غواړم حضور علیه الصلاۃ والسلام ته پتا و چې دا سړی د کور کې د لاس سخت دی د سړی په کور کې موږ ورته د لاس سخت وایو ان کور ته ګروسري مرسي نه راوړي صحیح نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ابدا بمن تعول لومبه د خیرات د خپل بچونو شروع کړه د صدقه کوم لار شروع کړه د کور نه شروع کا نو ما تاسو ته ویلو چې کلم کور ته ګروسري راړي یا څه شي راړي صدقې په نیت راړه د څه په نیت صدقې په نیت نو خوري به ستا خدا او ستا بچي او ستارونه پېندې خیرات بدم کیږي اجر به تم ملایي صحیح شو نو چې کور ته د څه لازم سپورت را مشمان را سره صحیح نو زه هغه چې مالا ډیماند کوي ان زه ته دا طرف پر صدقه ده دا واخله دا طرف پر صدقه ده دا واخله
دا تعالی پر صدقه ده. نو چې زمون سٹور ته لاړ شو نه ځوړه ماشومان دي هغه ما ته دا صدقه غوښتې شو. یسألونک ماذا ينفقون تورتوایا هغه چې خرج کوي تاسو من خیرن د سمالنا فللوالدین نو ورکوي والدین ته والاقربین رشتہ دار ته والیتاما یتیمان ته والمساکین مسکینان ته وابن السبیل مسافران ته وما تفعلوا من خیر هغه چې کوي د خیرنا فإن الله به علیم الله تعالی پاغه باندې عالم دی. کتب علیکم القتال دې آیت تعلق ته آیت نمبر 190 سره 190 او 193 190 ته واپس درځي چې ټول دنیا لګیا د پروپاګاندا کې د مسلمانانو خلاف او مسلمانان مرګونه کوي بمونه کوي او دهشتګردي فنا فنا غلطه ده که څوک بلا وجه اب ناجایز وي که وجه وي نو بیا خدای هر څه لپاره بجایز ډیفنس د هر چا استحقاق خپل دفاع یعنی ته چې ما ولې نو زه بس کوم دغه څه ورته ناست زه خپل دفاع کوم کنه وکړم صحیح اوی چاته د حق نشته ما باندې اعتراض وکړي چې نه دا هغه پرې چې ودی نه تا دی ودی بیا صحیح شو ته چې ما په ولې تا ولې نه ودی صحیح نو آیت نمبر 190 وقاتلوا فی سبیل اللہ جنگ کوئی پلار دا اللہ کی الذین کسان سنا یقاتلونکم چغیتا سر جنگ کئی اس پتو لگے دا چی مسلمان دا پارا جنگ جائز دا چا سرا بلکہ واجب دا چا سرا چی سو پر سر جنگ کئی ذکر پر ڈیفنس کئی کہ ڈیفنس نو کی خود دا عزت ختمی کی کہ ڈیفنس نو کی دا مال ختمی کی کہ ڈیفنس نو کی دا جان ختمی کی کہ ڈیفنس نو کی دا بچی ختمی کی. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ ہوئے چې کتا در باندې جنگ امپوز کو او تم ریټالیټ کې د جنگ جواب په جنگ ورکې خو بیا الله تعالی وي ته مسلمان یې د کافر خو بس ضابطه نه سه اخلاق به نه سه کردار به نه هغه په نظر کې خو د انسان څخه قدر قیمت نشته خو الله تعالی مسلمان ته ولا تعتدوا ته وګورئ چې سره جنگ کوم زیاتې نه کوي ته بچا سره په جنگ کې هم زیاتې نه کوي نو تاسو به دا خو ډیر اورېدلی چې کافران هغه جنگ وکړي مسلمانانو سره او د مسلمانانو علاقه قبضه کړه ایون د زنانو او د خویاندو میندې ولې بیزته وکړي څه وکړل د خویاندو میند خو ایون مونږ ډیر ګناګارو په دې دور کې تاسو به چرته نه اورېدلی چې چا مسلمان آرمی د کافرانو زنانو سره زیاتې کړې هیڅ څه کار نه کوي هیڅ ځکه چې جنگ واغه څوک کوي چې ځان مرګ ته تړي د الله لپاره نو یو سړی چې ځان مرګ ته تړي د الله لپاره هغه به ناروا کوي هغه زناګانې کوي هغه د چا په مور خور باندې لاس اچي قطعا صحیح نو دی وجه الله تعالی ولا تعتدوا ګور زیاتې باندې کوي او ما تاسو ته ویل چې زیاتې تصور پیغمبر اسلام چې کله به هم د مجبورۍ په حالت کې میدان جنگ تلل یا یو علاقه باندې به اٹیک کو نو حضور اسلام والسلام به یو بیان وکړ آرمی ته عسكر ته وسوک یو بیان به وکړو نو ورته به وی چې لومبه خو چې کله دا قوم ته ورشي نو دایته لومبه اسلام وړاندې کوي کدی نو کلمه ویلا نو بیا ګوره خبردار چې یو ګولای په ور پریم دی چې بیا ډک په نه کوي دغه کلمه نه ویلا نو بیا ورته وایي چې موږ ته سرندر شي تسلیم شي څه شي نو که تسلیم شو خبردار چې ګوره بیا څوک زخمی نشي او کنه دا کوي او نه دا کوي نو بیا start in the name of Allah یا begin in the name of Allah د خدای په نامه شروع کوي نو چې د خدای په نامه کله شروع کی جنگ باندې نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې جنگ دې شروع او یو کافر تا سره جنگیده خو آله په سړل هغه توره د لاس وګرځول یا ټوپک د لاس وګرځول او څه وکړ تسلیم شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبردار چې گزار کوونه کړ دا بنا روای دا به حرامي گزار دی کوي ځکه چې هغه ټوپک د لاس وګرځول اوس به اصلي سړی وجه نه هغه نان کمپیټنټ شو چې نان کمپیټنټ کې بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې پناه ورکړ سوال ورکړ پناه ورکړ او تر دې حدا چې حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ د فوج جرنیل څه شي تاسو ورته لوی درستي وایي څه شي لوی درستي استر جنرال او په میدان جنگ کې د دشمن جرنیل چې جنرال هغه چاته مخ په مخ یو عام سپاهی سره راغی یو عام عسكر مسلمان سره مخ په مخ جنگ کې راغی صحیح اوس مسلمان په ډېر د لړۍ در جنگي اوس چې هغه په داسې او جرنیل پوښي دې سړي سره د مقابله نشم کولای دې مړی دې مې څه کوي مړی مې ناقص در ټوپک بلا څور او تسلیم شي بس دې مسلمان بلا څور څه راځي
رای وسته سیو ک رای وسته چې رای وسته خپل جرنیل ته پیش ک خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ. خالد بن ولید دوی درستیو مسلمانان هغه ته پیش کړ. اوس دې مسلمان خو دانه پیژل چې دا زمونږ د مقابل فوج جنرال دی. دا څه شی دی چې دا زمونږ د دشمنانو ستر جنرال لګي درستی دی. خو یو عام سړی دی جنگي نه جام عسكر دی. صحیح. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وروریا ورته ها هل تعرفه ته پیژن هغه نه ما سره یاد په جنگ کې مخې نه دی راغی جنگ کې ورته دی تسلیم شنو ما راونی ستا ته میرا ورته. خالد بن ولید رضی الله تعالی ورته وی دا وی زموږ د دشمن قوم ستر جنرال دی. څه شه دی دا غي ستر جنرال دی. وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا نه ویل چې ويجير عليهم ادناهم. په میدان جنگ کې که یو عام عسكر د دشمن یو سړی ته پناه ورکړه نو د مسلمانانو جنرال هم دا حق نه لري چې داغه پناه ماته کې واسطه مړکی. دا نشي ویلې چې دا یو عام عسكر پناه ورکړي زنه ورکوم زه مړوم. پیغمبر اسلام وایي کدا کوي غستر جنرال د مسلمان دا ناروا کوي دا به قتل یې خدای به تپوس کوي. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وی کله پیغمبر دا فرمان نه دا سړی مړو دا سړی نه سکو دا مړو ځکه دا کومه ټربل جوړ کړی نو دې مړو دې ما بالکل نه پرې خو دا صحیح. خو چونکې ته مسلمان فوج عسکري او تا ولا پناه ورکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې عام عسکرم چاله پناه ورکړي نو ایون رئیس جمهور هم دغه پابند دي. څوک رئیس جمهور هم دغه پابند دي. صدر اعظم دغه پابند دي. لوی جسټس هم دغه پابند دي. هغه نشي ویل نه دا یو عام عسکر پناه ورکړي د مونږ پابند نه یو کاغه دا کوي دا ناروا دي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې په جنگ کې غتا تسلیم شو نو خبردار چې گزار کړو. صحیح. بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا تقتلوا صبيانهم. خبردار که چرته جنگ کې یا میدان جنگ کې معصوم مخه تراغه د کافر چې هغه بچ کی چې هغه ونه لګي چې کافرانو معصومونه لګي ولا نساهم که داغه زنانه په ضد کې رااله. پیغمبر علیہ السلام خبردار چې داغه سکار پوچت نشي د سرما داغه به پردګیو نشي هغه له تحفظ ورک. ولا شيوخهم که بډای مخه تراغه بډا چې هغه څه ونه وای ولا رهبانهم مذهبي طبقه په مخه پر اعلی سو مولوی صاحب د کافرانو راهب یا د کافرانو مولوی صاحبان کاغه مخه تر اغلل اتفاقا نو خبردار شي تاسو ونه وای اگر نان کمپیټنټ یا جنگ والا خلک نه دي نو چې نه جنگي دن کې دي اگر چې ستاسو دشمنان دي وای ته بسوای نه. او حضور اسلام فرمایي ولا تقتلوا مواشيهم دا غي مواشي به نه قتلوي کافرانو رمي به نه قتلوي. ولا تحرقوا زروعهم ولا اشجارهم. حضور اسلام په فصل بوله اور نه شو ونی بوله نه کټ کوي. یو خدا سے کټ کول دي چې دا هغهونو شاته هغه پر شوی دي تاره پاره مورچه جوړ کړی دا څنګه جوړ کړی دا هغه پناه تا باندې نه خو ته د ونه په بنیاد نه کټ کې ارزه بنیاد کټ کې د دشمن په بنیاد چې هغه راته فرام کیږي خاصه بلا وجه ونه کټ کول د کافرانو جایز د فساد دی. څه فساد دی دا هغه فصل ته اور چول دا څه دا فساد دی. دا غي مواشي مړول بلا وجه دا څه دی دا فساد دی. نو دی وجه الله وې چې در باندې جنگ هم پوس کو نو تخپل دفاع وکړه ولا تعتدوا ګل زیاته باندې کې ان الله لا يحب المعتدين. د خدای زیاتی کوونکی خوښ نه. او یک نمبر یو سل درې نوي طرف څخه وقاتلوا حتى لا تكون فتنه. اوس یو ځل د جنگ شروع څه شي دیو جنگ شروع کو نو خدای وای اوس دا جنگ دومره پرولان ک چې دای قوت ختم کی. اول خو په اسلام کې جنگ شروع کول ډیر لوی شرایط لري. جنگ باندې شروع کی حتی لو سبا کوشش کې چې جنگ نه بچ شي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو. خدای نه دا مغواړه چې الله ته ما دشمن سره مخامخ کې نو بیا وو ګورې نو. پیغمبر اسلام وی دا دعاګانې وکړه ته لیونه لا تتمنوا لقاء العدو. د دشمن سره مخامخ کېدل خدای نه مغواړه. واسال الله العافيه. خدای نه غواړه خدای مونږ په امن وساتي. یا الله مونږ په امن وساتي. ولكن اذا لقيتم فاثبتوا. خو پښتو کې هم یو پیغمبر اسلام وایي سره دراله نو بیا ځوان مردیو کنه بیا تیغته مکوه بس د پیخ نه تیغته پښتو کې ضرب المثل د پیخ نه بیا تیغته نه کی بس پیخ ورته نه بس بیا تیغته مکوه بیا ودرېګا نو او دومره ودرېګا چې د دشمن قوت بیا ختم کړه چې اندره پر به را پانس چې بیا د سیسیونه کی. وقاتلون جنگ کوي دوی سره حتا لا تكون فتنه تر هغه لا تكون فتنه چې د فتنې او د سیسی تصور پاتې نشي. د فتنې او د سیسی کانسپیرسی تصور پاتې نشي. نو د اوسنی آیت نمبر 214 هغه تلل
داغه تعلق دې دوه آیتونو سره دی چې اوس جنگ د چا خوښ نه دی چانه الله تعالی فرمایي چې ان اوایډبل شي او سر له راشي نو بیا ګورې جنگ کې طرفه خیر دی بیا څه کې خیر دی بیا جنگ کې خیر دی کتب علیکم القتال فرض شوی تاسو باندې جنگ او کرہ لکم حالانکه دا جنگ بدخکاری تاسو با تبعیت اعتبار سره تاسو طبیعت نه غواړي چې جنگ وکړي وغسان تکرهو شیئا ممکن دی تاسو بدګنی یو شی وهو خیر لکم حالانکه هغه بهتر وي تاسو د پاره د نتیجې په اعتبار وعسى ان تحبوا شيئا ممکن د تاسو بخګنی یو شی وهو شر لکم هغه بد وي تاسو د پاره د نتیجې په اعتبار والله يعلم الله تعالی پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ نو چې خدای وایي یو کار وکړه نو بیا خپل مایند مې اپلای کوه چې نن دا سره خیر کار خونه چې خدای وایي کوي نو دې کې خیر دی د نتیجې په اعتبار اگر چې اوس پکې خیر نشته اللہ تعالیٰ فرمائی دے نتیجے پہ اعتبار بتا رہا پارا خیری اس بتا تا خلق کوئی او فسادیان دی او فلانے دی او ڈنگلے دی او سسو واللہ تعالیٰ نتیجے ما تا معلوم ہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون سکا خدای پوئی گی اتا سنہ پوئی گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ارحمنا بالقرآن زمنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ